رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله لله يعفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله لي لختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ پیش کوو په دې مقام یا په جامع مسجد تقوا جباتر علاقہ کې موجود یو دلته مو راغلی یو کچېرې تاسو ته یو چې دی مسجد کې مو یا لکه دی نه مخکې ډېر لکه دی چې کوم ضرورت کورونه الحمدلله مو یا خپل د کوټلی کلان اینڈ صالحانه په فیملی او په مدد باندې چې کوم نه ورته پوره کړیو اوس مزید هم پکې دی لکه کوري صاحب به تاسو ته دې مسجد حوالې سره چې کوم نه پوره ډیټیل شیر کوي او په دې کې موجوده ټیم کې مو یو هند پمپ هم ولګولو د بار نه د برمنګم نه مو یا د محله شاتر خیل یو اجي صاحب په مدد هغې هلته کې څوک پیژنګلو فیم دی نه هغې په تعاون سره په دې کې هند پمپ ولګېدو کوري صاحب ته موقع ورکوم چې په دې مسجد کې چې اوسه پورې څومره کار شوی دی او دې نه علاوه څومره د کار مزید ضرورت دی نو اب تاسو سره چې کوم دی نو په دې ویډیو کې پورا ډیټیل شیر کی اخیری کې به کوري صاحب خپل نمبر هم ورکوي نو که څوک بیا په دې مسجد کې څه قسم ته عیسی خستنه غواړي په دې کار خیر کار کې د صدقه جاریه کار دی د الله په کور دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هو د شبیر بای ډیره مننه کوم چې شکر الحمدلله پیله راغلی د په تعاون باندې د خوشه میرا وه دغه شان د مسجد نو چې څنګه د شبیر بای موږ سره بھرپور تعاون کړی د اوبو ضروراتو د لیټرینونو ضروراتو دغه شان د وضوخانو ضروراتو او شکر الحمدلله هغه ضرورتونه پوره شوي نو اوس دمله تعداد زیر شوی دی جمعې منځه کې د جمعې منځونه دی کې شکر الحمدلله چالو شوي دي د ماشومانو تعداد زیر شوی چې د مسجد اوس ورکوټی دی انشاءالله دا ومیش حل کوو دا یوه وړه ونه کې کمره ده تاسو ته جي ښکاري دا به دلته راولي د خانې بیسمین مخکې ځای نو په دې کې به خلک اوس زیات ریزي انشاءالله جمعې منځونو کې د ماشومانو ته به لږ سهولیات وي اوس په دې ګرمۍ کې مشته دمه زیات تکلیف وي چې جمعې منځه کې چې خلک راشي ماشومان سبب کې ډېر زیات تکلیف وي نو تاسو دغه په املاونه زه بیا یو ځل اپیل کوم چې څنګه ما سره پیله تاسو شبیر بای سره تعاون کړی او ما سره متعاون کړی دغه وضوخانو تاسو په خپلو سترګو ولیدو چې الله مو دغه صدقه جاریه په خپل دربار کې قبول منظور کړي اوس نور د مسجد کې لږ ورکوټ دبلو یو دی کې اوس تریا خشتي چې څه تاسو میشته اغستی شئ د شبیر بای په لاس باندې میشته مخکې در رسولي دي و هغه به موږ ته هر څه برهور هر سامان راستولی الله دې د په امورونو کې برکتونه واچي و هغې په املا یې ولید چې څه مشکلات وي الله دې حل کړي دې کې د سریې ضرورت دی دې کې د خشتې ضرورت دی دې کې د شګې ضرورت دی چې څه تاسو ته کم اسان وي هغه کار یې موږ سره تاسو وکړئ هغه مدد یې موږ سره تاسو وکړئ کم چې تاسو په لاسو کې وي کوی شئ الله تعالی مو خوشحاله امین. تاسو به کېږي خپل فون کانټیکټ نمبر ورکړئ که ډایرکټلی څوک تاسو سره کانټیکټ کوي نو به ډېره ښه وي او جی ما نمبر دی 0340 010 5538 او جی دا به زه په دې سکرین باندې مې ورکوم دا د کوري صاحب پرسنلی خپل نمبر ډایرکټلی د سره چې کانټیکټ وکړئ نو دا به ډېره ښه وي.
الحمدلله جی جامع مسجد تقوا په جبتر کې موجود یو او د مسجد ته مو مخکې مرغلی او مو د کلی د کوټلی کلان اند صالحانه چې کوم فیملی مخکې د مسجد کې چې کوم نو ډیر لکه د کار خیر تعمیراتی کار کړی دی اوبو د ته تکلیف او مخکې بورینګ شوی بیا د ته چې کوم نه دغه مخامخ زه تاسو کتل شي دا چې کوم د اوداس چرادوم زیونه دي د وزو زیونه دي پاره کې دا ټولټی دی دا پوس دا شیډ دی پوس پکې دا واټر ټینکی لګیدلی دا نو دا ټول مو د کوټلی کلان فیملی او د طرف نه دوته دی مسجد کې دا ټول کار شوی الله پاک ته هغه فیملی او ته ډیر اجر ورکړي اوس لکه دیتا د هند پمپ ضرورتو کوه بورینګ خو پدې کې خو د هند پمپ ضرورتو نه محله شاتر خل د کوټلی کلان یو اجي سه په مدد باندې هغه ویډیو مو تر سند کړی وو بس بیا لکه هغه مشتدا و چې را دیتا د بورینګ بندو د هند پمپ بندوباسو کنه الحمدلله هند پمپ کې لګیدل کوری سه هم دلته موجود دی ان شاء الله خصوصي دواګانې باغ فیملی ته کوي چې چا دیتا موجوده ټیم کې د هند پمپ کې مدد وکړو و دې چې کوم دی وبو له سره تکلیف الحمدلله ختم شو اوس به کوری سه چې کوم نه دا هند پمپ به مو یله جوړ نو ان شاء الله د خیر سره د وبو به تاسو وینئ دغه د ماشاءالله الحمدلله د اوبه راووتې جي د هند پمپ چې کوم ولګېدو لکه د بورینګ خو چونکې کوري صاحب موږ ته ویلي چې کنه را په راتلونکي چې کومه د ګرمي روانه ده نو په دې کې په د پایپونو باندې چې کوم میر ولګي نو بیا په نلکو کې اوبه ډېرې ګرمې وي لکه د اوداس چرادوم د پوره قابل نه وي څه ټیم پیسته چې اوبه وچړوي نو بیا لکه مثال اوبه مړی شي یاخې شي نو دې لپاره موږ اوس د تازه اوبو دپاره هند پمپ ولګو په دې مسجد کې او دې چې کوم لکه ضرورت او الحمدلله موږ دغه پورا کو به تاسو ولیدې بس الله پاک ته هغه فیملی ته ډېر اجر ورکړي او د محله شاتر خیل د کوټلی کلان یو حاجي صاحب یو مشر هغه په تعاون سره په مدد سره چې کوم نه نو د هند پمپ کار کمپلیټ شو تاسو ولیدو په دې ویډیو کې حاجی بس په دې مسجد کې لاندې بیسمنټ طرف ته سو او په بیسمنټ کې دې مسجد چې کوم دی وایسا لکه حال ونه کې لاندې جوړ دی او بس په دې کې چې کوم ورونو خویندو دې سره پکې په دې دی الله په کور کې لکه مرسته او مدد کړی الله پاک ته هغو ته ډېر اجر ورکړي او دا ماشاءالله شک و فکر پکې شوی دی د لاندې د تاسو کتل شي دا د مسجد لاندې بیسمنټ او کوري صاحب خصوصي هر یوه ویډیو کې هغه ورونو خویندو ته خصوصي دواګانې هم کړي دي چې چا په دې کې دې سره مرسته او مدد کړی اصل کې دا مسجد چې کوم دی نو لکه یابودی دی اوس سره دا ډېر وړیکی خو اوس د دې پکې ایکسټینشن وکړو لاندې د بیسمنټ جوړ شو تاسو کتل شي پاکی پاکی لګېدلي رنګ روغن کار شوی دی او بجلی کار شوی دی لاندې پکې دا ټایل ماربل لګېدلي ورسره د پله دا ستر ګیټ دی مین نو الحمدلله لکه په مسجد کې چې کوم دی نو کوم ورونو خویندو چې خپله براخه عیسی اچولي یا بې ځایه نه دي لاړ کار پکې شوی دی او بس د الله په کورونه دي آبادوي دغسې چې څوک هم پکې لکه مثال عیسی اخلی دا صدقه جاریه ده وایي دې لکه فایدې به تاسو ته په هغې دنیا کې پوره میلاویږي هغه ملګرو ته خو زه ډېره شکریه ادا کوم چې چا چې مې سره په دې کې منډه تړله ولي خصوصا بایجان دی ستا تاسو موږ ته دمله قیمتي ټیم راوکاږئ هغه ملګرو زه شکریه ډېره ادا کوم بس دا تاسو وینئ جمعې کې تعداد زیات وي انشاءالله د پاس پورشن دغه به کوو انشاءالله د روژې نه مخکې انشاءالله اوس مې استاد سره خبره وکړه هغه وایي چې انشاءالله د درو ورځې کوم ته زه وزګر شم بار مټریل پاتې دی خښتې مختې دوه ټرالۍ راغلي دي انشاءالله دې کې به صرف سریا او دغه نور سیمټو ویمټو کمې دي انشاءالله هغه به تاسو تعاون سره کېږي تاسو دغه سره الله به کوي انشاءالله تاسو موږ سره به دې کې هیلپ وکړئ څنګه مو چې به دې کې را سره هیلپ وکړو انشاءالله دغه پاس پورشن کې را سره هیلپ وکړئ انشاءالله بس خصوصي دواګانې مو چې کوم مسافر بار دي بارونه خویندې دي سپیشلی د کرونا وایرس چې کومه بیماري ده پای کې لکه ډېر خلک مو عزیزان رشتہ داران وفات شو ډېر پراته دي په کورونو کې په هسپتالونو کې نو دلته کې چې کله تاسو تلاواتو کې خاتمو کې نو خصوصي دواګانې هغه مسافرونو خویندو ته چې کوم په دې بیمارۍ کې مبتلا دي کوم وفات شوي دي
یا چا څه مشکلات وي څه تکلیفات پریشانی وي خصوصي دواګانې هغې صرف د دوا طلبګار خلک دی هغو ته به دوا کوي انشاءالله ولې نه بھائی جان بس تاسو مونږ ته دغه برفور ویلي وي شبیر بھائی مونږ ته بار بار دغه ویډیو کې وي په ټلیفون او موبایل کې ماته وي انشاءالله زه روزانه هغې ته خامخا صورت یاسین ختم کوم او د جمعرات پریز باندې زه هغې ته مکمل قرآن مجید ختم کوم د خپل مسافر ملګرو او دا تاسو مسافر ملګري دا هر څه کړي دي شکر الحمدلله الله مو خوشاله باساته او کم دغه وبا کومه بیماری چې راغلي الله تعالی دې دا هر یو مسلمان دی نو خپل امن او حفاظت کې وساتي نو ان شاء الله زه به ته بھرپور دعاګانې کوم ما موږ دعاګانې در سره دغه ماشومانو دعاګانې در سره ان شاء الله الله تعالی مو خوشاله او آباد ساته الله تعالی مو هر یو ارمان او هر یو چاهت پوره کړي آمین آمین جزاک الله مسجد کې موجود یو جی او دې کې چې مخکې مو یا کومه لکه دې ضرورت او الحمدلله د تاسو کتل شي جی که تاسو ته چیرې یو شي د ځای ډېر لکه ګاډ واډو دلته کې پلسترو ضرورتو د رنګ روغن ضرورتو د سینیټری کور ضرورتو دا چې کوم دی نو دا ټالټې دي او دې ته پوس غټه خبره د چات ضرورتو نو هغه ټیم سره چې کوم دی نو موږ لکه دې ته د پوس د شیډ مو لګولو تاسو کتل شي اوس هم دغه دی ویلوړ دی الله پوکته چې کوم دی دا کموډونه فلش دا ټول دا هغه ټیم سره الحمدلله موږ دې چې کوم ضرورت او پوره کړو او لکه دا ویډیو چې موږ تاسو ته به طور ثبوت شي نو دې کې څه داسې هغه خبره نه وي لکه څنګه مطلب موږ پسې خلک دا نیګیټیو پروپاګاندا کوي ګاډي واډي یې چې د کورونه نه کوي نو دا زنده ثبوت ته جی کوري صاحب دا بالکل کوري صاحب مخکې ویډیو کې تاسو ته یې دي او الحمدلله موږ لکه چې څومره د مسجدونو څه ضرورت وي د مدارسو د مدرسو نو مطلب دا چې مرګرو ته یو خبره وکم چې جی مشیران وي چې المیر په ګوته باندې نه پټیږي د شبیر بای کارونه په خلکو دروغ وي چې سمله پروبي غنټیو کې دا نه پټیږي هر یو کس نه د مشر نه د کشر نه تاسو کې هر یو مولانا په هر یو مسجد کې تاسو کې هغه تاسو ته خوشحال وي هغه د شبیر بای تعریف کوي د پلاسو باندې تاسو د فیملی تعاون سره ټول فیملی چې صد تراسته وي تاسو ور باندې اعتماد دغه شان ور باندې مونږ اعتماد دي الله تعالی د خوشاله او آباد ساتي او هغه کم چې پروپاګاندا کې الله دغه غر کو تبا هغه جی خپل ژوند کې دغه چې ته د نیکه کار کړی نه وي چې ته په ژوند کې خپل چې څومره عمر وي کنه چې ته په ژوند کې کار نه وي کړی نو چې د کومې منډې تړلې مو یو وایو نو هغه باندې دا خبرې چې ته شي لګي جی نو بهرحال الله دې ورته هدایت وکړي چې هدایت ورته الله پاک مثال دې په نصیب کې نه وي نو بس الله پاک ته ورته مثال خپل هغه مطابق چې کوم نه سزاګانې ورکړي او دا کاري څه بل یو ریکوست دا کوم د څومره کار چې دې سایډ ولا تاسو د کتل شي د چات د شیډ وغیرہ د سینیټری کور تاسو د څومره چې د لیټرین هغه فیملی کې لکه هغه ترور بیماره د موجوده ټیم کې نو خصوصي دواګانې د روغ صحت لپاره هغه ترور لپاره سپیشلی چې کوم نه یو د قرآن شریف تلاوت خاتم به ورته وکړي ان شاء الله او هغه ترور ته چې کوم نه نو لکه د روغ صحت لپاره او هغه ژوند لپاره خصوصي دواګانې وکړي ان شاء الله ان شاء الله او ولې چې هغه مو سره په دې مسجد کې چې کوم نه نو ډیره خپل چې سواسي کې دوه خپل برخه عیسی کړی دا او تاسو چې کوم نیمګړي کورونه وي هغه ترور په واجب باندې چې کوم نو الله پوره کړی دي نو هغه به چې کوم په خپل دواګانو کې هر مونږ کې او سپیشلی چې قرآن شریف تلاوت خاتم او اهتمام ورته وکړي ها صحیح شو جزاک الله ان شاء الله ایسه به خصوصي دواګانې هغه لکه فیملی او ته کوي چې اوسه پورې په دې مسجد کې چې چا لکه براخه خپل عیسی چولې د کار لیا سره چې کوم دې کې تعمیراتي کار او دی وبو کار نور بلډینګ ورکو نور کارم پکې بقایا پاتې ده अब इंशाल्लाह د داونه بعد چې کوم نه अब تاسو سره د کوري سه په ډیټیل شیر کړي اوس موجوده ټیم کې چې کوم د هند پمپ اول شو نو دغه فیملی لپاره به خصوصي دواګانې کیږي اجتماعي چې اوس پورې چا د مسجد کې مدد کړي ټول فیملی او ته بداو کیږي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا رب العالمین یا الله د صدقه چې چا کړی ده کم کارونه چې مشته کم مرګرو کړی یا الله د خپل دربار کې قبول او منظور کړي امين یا الله هغه چې څه پریشانیان وي الله ته وته حل کړي امين یا الله سمله مسافرونه چې دی یا الله الته د وبا رغلی د کرونا وایرس په دنیا کې په ټول عالم کې رغلی دی یا الله د کرونا وایرس نه ته محفوظ کړي امين یا الله کم مرګرو چې می سره پدې کې وزخانو کې پدې وبو کې پدې هند پمپ کې چا چې سره څه قسمه تعاون کړی دی یا الله غي کرونا آباد کړي امين یا الله غي کرونا کې برکتونه ووري یا رحمتونو بارونه پکې
ورای آمین. یا الله چې څه پریشانیان وي الله ته ورته حل کړي آمین. چې څه تکلیفات وي الله ته ورته حل کړي آمین. یا الله چې څه مشکلات وي الله ته ورته آسان کړي آمین. یا الله چې څه په اړه باندې مرادونه وي ارمانونه وي چاحتونه وي یا الله خپل غیب خزانونه ورته پوره کړي آمین. خپل غیب خزانونه ورته پوره کړي آمین. یا الله خصوصا هغه مرګري چې کم مرګري بیماران دي یا الله غي ته صحت کامله نصیب کړي آمین. یا الله ته ورته صحت کامله نصیب کړي آمین. یا الله دوغره په دې خوش میدان کې یا الله د خپل قیمتي د خېلو پیسې لګولې دي یا الله د خپل دربار کې قبول منظور کړي آمین. یا الله دنیا او د آخرت خوشحالیان وته نصیب کړي آمین. یا الله د دنیا او آخرت خوشحالیان وته نصیب کړي آمین. یا الله د شبیر بای د الله په ټولو مسجدونو کې تعاون کړي په ټولو مدرسو کې تعاون کړي الله د جان او مال کې الله په ژوند کې وته برکتونه واچي آمین. یا الله په ژوند کې وته برکتونه واچي آمین. یا الله داسې مرګري دي یا الله دی بایجان پس یا الله پروپاګاندا کوي په درویغه باندې چې دا کارونه نه کوي یا الله د مرګرو تاسو په خپل سترګو وینئ چې په هر یو مسجد کې د خپل حصہ چولې خپل کارونه کړي یا الله دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین. یا الله هغه مرګرو ته هدایت نصیب کړي آمین. یا الله هدایت په نصیب کړي نه یا الله په خپلو کې واړي په جګړه آمین. یا الله په خپلو کې په جګړه آمین. واړي یا الله مش مسلمانان ونه یا الله ته خلاص کړي آمین. یا کریم الله چې څه مشکلات وي دغه مرګرو یا الله ته وته پورا کړي آمین. چې څه مشکلات وي یا الله ته وته حل کړي آمین. یا الله چې څه مشکلات وي یا الله ته وته حل کړي آمین. یا الله بیا ته یو ځل سوال کوي یا الله دی وړو ماشومان لاسونه نیول یا الله چې کم چې بیماران دي یا الله غي ته صحت کامله نصیب کړي آمین. هغه ته صحت کامله نصیب کړي آمین. یا الله دا کوم قرآن وایرس چې راغلی دی یا الله دې ټول مسافر او مشکلي وطن ولا ټول په خپل حفظ او امان کې وساتي آمین. په خپل حفظ او امان کې وساتي آمین. یا الله چې رسمله بیماران دي یا الله ټول ته صحت کامله نصیب کړي آمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم آمین ثم آمین. وکا به د خیر سره مو یو څه اجازات وغوړو د کوري صاحب نه او بس په دې مسجد کې چې کوم کارونه شوي دي عام د ته وشیلو او چې نور کوم لکه ضرورت دي عام د کوري صاحب بیان کړو کوشش وکړي څوک ور سره کانټیکټ کوونه غواړي روجي نه مخکې د سره کانټیکټ وکړي چې د کوم د مسجد د دې چې کني د زوړ بلډینګ یا د زړه عیسی چې کومه د مسجد د مو شهید کوو او د غیب ایکسټنشن کیږي مخکې قبلي طرف ته چې کوم د داس کیږي هغه زینب چې کوم د نو آبادی پکې کیږي نو بهرحال د ویډیو ډیره ستره شوه او بس ویډیو به په خپل هم ګوري او نور ملګرو سره هم شیر کوي چې کڅوک په دې مسجد کې خپل براخه عیسی چاونه غوړي نو دما به خلو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره رسو په خپل نیټ ورک باندې تراغي پورې اجازه اخلو الله حافظ الله پامان واجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان